حضرت نافع رضی الله تعالی عنہ وایي ويفرا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې نه بهر تشریف راوړو. خادمان ور سره وو چې کله د مدینه منورې نه بهر راغی نو چې کله د روټۍ ټیم شو نو خادمانو دسترخوان وغوړول او ټول کېناستل د روټۍ دپاره. په دې کې یو شپونکی یو ګډو سرونکي په لاره باندې تیر شو. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته سلام وکړو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د سلام جواب ورکو نو بیا ورته چونکی دوی روټۍ ته ناست دي ورته ست وکړو چې راځه موږ سره روټۍ وخوره. نو د شپونکي ورته وویل چې نه زما روژه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې دومره سخته ګرمي ده، ګرمه هوا چلیږي، لوږه ده، تنده ده، مشقت دی، باوجود د دې نه چې ته چیلۍ سره یو په نور باندې ګرځي بیا هم ستا روژه ده. نو هغې ورته ویل چې حضرت زما روژه ده، زه خوراک تاسو سره نشم کولی. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بطور امتحان د دې سړي نه امتحان اخیستل او دې ته وویل چې داسې وکړه چې ته موږ ته د یوې چیلۍ قیمت ووایه چې د دې یوې چیلۍ څونه قیمت دی او موږ له به په دې دا یو چیلۍ په څو باندې راکړي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چونکې د نه امتحان اخیستو دی معلومولو نو د شپونکي ورته وویل چې دا چیلۍ زما نه دي، دا خو زما د مالک دي او زه یو غلام یم او زه د مالک ته دا چیلۍ سرومه. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ستا مالک ته څه پته لګي چې دا چیلۍ خرڅه کړې، ته به ورته وایې که نه چې زما نه چیلۍ شرمخ خوړلي. مطلب دا دی که تا نه مالک تپوس وکړو چې چیلۍ څه شوه نو ته خو ورته دا هم ویلی شي چې چیلۍ ما نه شرمخ وخوړله. نو البته چې کله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړله نو غلام اسمان ته اشاره وکړه، ویل چې فاین الله، ته ما ته وایې چې چیلۍ ما باندې را خرڅه که، واقع ته به دا ووایې چې چیلۍ زما نه شرمخ وخوړله، نو الله چېرته دی؟ که زه دا خبره د آقا نه پټه کړم او چیلۍ په تا باندې در خرڅه کړمه نو الله تعالی خو ما ویني، الله تعالی چېرته دی؟ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به بار بار د دې خبرې اصرار کولو چې دا چیلۍ موږ له راکړه او ته خپل آقا ته ووایه چې شرمخ رانه خوړلي. خو د دغې غلام او د دغې شپونکي دغه یو آواز و چې اسمان ته به یې وکتل او دا به یې ویل چې این الله، چې زما الله تعالی خو ما ویني که نه، که زه تا باندې چیلۍ در خرڅه کړم او تا ته خپل آقا ته زه ووایم چې چیلۍ زما نه شرمخ وخوړله نو الله تعالی خو په هر ځای کې موجود دی او الله تعالی خو سمیع بصیر ذات دی، هر یو څیز لره وویني. الله تعالی د ذات نه هیڅ یو څیز مخفي نشته. نو چې الله تعالی ما ویني او الله تعالی ما ته ګوري نو زه ولې دوکه وکړمه چې آقا له زه دوکه ورکړم چې هغه ته زه ووایم چې زما نه چیلۍ شرمخ وخوړله. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به بار بار دا تعجب کولو او دا خبره به ورته کویله او غلام به هره پیره کې عین الله عین الله دا ویلو. چې کله حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ واپس تشریف راوړو او مدینه منورې ته راغی نو د دغه غلام چې کم آقا او هغه راوغوښتلو او دغه غلام او دا چیلۍ د هغې د آقا نه په بیه باندې واغستلي او بیا یې دغه غلام د الله تعالی دپاره آزاد کو او بیا یې ورته وویل چې دا څونه چیلۍ چې دي دا ټول ستا شوي. دا د هغه حضراتو حال و چې هغوی ته په هر حالات کې الله تعالی یادو. نن موږ او تاسو په خلوت کې او په یوازې چې شو څه ګناه نه کوو. الله تعالی خو په هر ځای کې موجود دی. انسان لره د الله تعالی د ذات نه حیا پکار ده چې موږ هر وخت کې دا سوچ کوو چې ګورئ که زه څه ګناه کوم، که زه غلا کوم، که زه ډاکه کوم، که زه شوکه کوم، که زه رشوت علمه، که زه سود کوم، که نور خلک نه ګوري نو الله تعالی خو ما ته ګوري که نه. په دې وجه باندې هر یو انسان لره دې خبرې سوچ پکار دی چې د الله تعالی د ذات نه هیڅ یو څیز مخفي نشته، پټ نشته. نو چې د الله تعالی د ذات نه یو څیز مخفي او پټ نشته نو بیا هم ولې تاسو ګناهونه کوو؟ نو په دې وجه باندې موږ او تاسو له پکار دي چې هر یو کار کوو، خاص کر ګناه کار خو بیخي نه کوو، د ګناه کار طرف ته ځوم نو. و چې کم یو انسان په زړه کې د ګناه څه اراده راځي نو کم از کم دغه انسان لره پکار دي چې دی خبرې سوچ وکړي چې که چېرې زه دا کار کومه، که زنا کومه، که غلا کوم، که شوکه کومه، که رشوت علمه نو ټیک شو خلک خو موجود نه دي خو د الله تعالی ذات خو موجود دی که نه. چې کله ما او تاسو دا خبره مخې ته کړه چې د الله تعالی ذات هر ځای کې موجود دی او زموږ او تاسو ته ګوري چې انسان دی وخت کې څه کوي، د انسان د حالات نه خبر دی
نو بیا چې کله دغه خبره زمونږ او ستاسو مخې ته وي موږ به ان شاء الله تعالی چې بیا د ګناه مخې ته نه ورځو. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو د ګناهونو نه وساتي.